अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसर खान یم टोरंटो कनाडा ने दोबारा ستاسو په خدمت کې حاضر یم. روان یو جنن د پښتون پروفیشنل یو ایونت ته چې د ټورانټو کې څونه هم پروفیشنل کسان دي نو داغو یو ډینر دی او ان شاء الله د مختلف کسانو سره به تاسو ملاو کوم چې پښتانه دي د ژوند د مختلف فیلډونو سره دي او دا ایکسپیرینس به تاسو سره شیر کوم. نو زموږ سره اوسئ. زمونږ په دې باندې یو میټینګ شو موږ یو فیصله درالو د په کمیونټي کې زمونږ یو ډېر مشر چې ډېر وخت نه په کینیډا کې دی ژوند کوي هغې د کمیونټي ډېر خدمت هم کړی دی په هر دا باندې لحاظ سره په پروفیشنل لحاظ سره او د هغې دا خدمات دي دا موږ ریکګنایز او د چې عبدالرب صاحب به زه دا ووایم خبرو دپاره د هغه نه مخکې هغې ته مونږ لکه د شکریا مونږ سره الفاظ نشته د هغې د کمیونټي لکه ما په خیال چې سینیر موست کس دی د دې شکریا دا کوم موضوع دا کنګریچولیشن کوم چې دی دا ایفورټس وکړو دا خلک راغونډول او خلک یو بل سره کېناستل یو بل سره نیټورکینګ جوړول زمونږ دا ټول پښتنو د دې کمیونټي د ټولو نه غټ ضرورت دی ځکه چې دلته خو مونږ لکه نور څه نشو کولی لکه دلته یو بل څوک ډالرې نشي ورکولی بل څه نشي کولی ټولو نه غټ خدمت دا دی چې یاره دا راغونډ کړي د یو بل سره کښېني د یو بل سره ویوز ایکسچینج کړي او یو بل ته د خپل پروفیشن د خپل ایکسپرټیز نه یو بل ته څه فایده ورسوي دا د ټولو نه غټ خدمت دی. نو دا ګروپ خو لکه زه په دې ګروپ کې ومنه خو د دې چې کوم اکټیویټیز دي د اوسه پورې هغه ټول داسې دي چې دوی ایکسپرټس راغواړي هغه خلکو ته کمیونټي ته خبرې کوي د هغوی خپل ایکسپرټیز کمیونټي ته دغه کوي چې یاره تاسو له څه کول پکار دي په دې فیلډ کې په دغه فیلډ کې په دغه فیلډ کې. نو زما خیال دی دوی ډېر زیات ښه کار کوي د دې کمیونټي لپاره او موږ له پکار دي چې داسې ګروپونه هر څوک چې وي هر ګروپ چې وي ګڼي ایز ا لیګل پروفیشنل چې څه موږ له پکار دي یو شارټ میسج ته درخواست کوم چې یو شارټ میسج ورکړي. زه به زیات نه زیات یو 15-16 منټه اخلم میکسیمم او منان صاحب راته ویلي چې څه اهم موضوعات چې ستاسو څه وي په هغې باندې هم خبرې وکړي چې موږ ته څه لیګل مسایل دي یا څه دغه دي. زه به خپل انټروډکشن د خپل ذات نه شروع کوم چې لوی شوی او عمر مې زیات تر پېښور کې تېر شوی دی څه تعلیم لاهور څه پنډۍ او بیا مې پروفیسر صاحب سره په سیم یونیورسټۍ کې وخت تېر کړی دی. موږ سره ډېر خو هغه ټایم نه پېژندو خو دلته سره ډېر پېژندو. اګریکلچر یونیورسټۍ نه ما ماسټرز وکړو بیا مې یونیورسټي اف البرټا کې ایډمنټن نه بل ماسټرز وکړو په اکنامکس سټیټسټکس ایریا کې یو 2-3 کاله مې کریکشنلز ورته موږ وایو یا جیلخانجات وایو البرټا کې هلته مې کار وکړو. بیا مې یو 10 کاله نیشنل ډیفینس آټوا کې تېر کړه مختلف رولز کې او بیا مې هغې نه پس دا سوچ وکړو چې یاره بس دې سرکاري جابونو نه تنګ یم نو وکالت کول غواړم. نو یونیورسټي اف وینزر نه ما لا وکړله موږ ورته جورس ډاکټر دلته وایو او بیا په آټوا نه چې دی موو شوم جاب په سلسله کې برمپټن ته زما په خیال په 2017 کې. نو لاست 6-7 ایئرز نه چې دی کوم برمپټن میسیساګا کې پریکټس کوم اوس نن سبا میسیساګا کې ژوند کوم. دا زما یو شارټ غوندې کې پروفایل دی. پریکټس ایریاز په لحاظ باندې زه زیاتر کریمینل فیملی سیول لا ریل اسټیټ کله کله پکې امیګریشن چې سم کوټ اپیل وپیل کیسونه یي نو دوی سره هم پکې کله کله کار وشي. نو دا مې یو بریف غوندې کې انټروډکشن دی. یو څو پوینټس ما ویلې چې یاره زه به خپل کمیونټي خلکو ته ویم. یو خو ما کرمینل لا په لحاظ باندې زه 2-3 پوینټس فیل غواړم. نو یو خو خامخا ځان له ملګري ساتئ. زه خلکو ته وایم ما به مخکې ویلې چې کینیډا کې ملګري ضرورت نشته خو نه اوس راته دلته اندازه شو چې یو ملګری به ساتئ چې پولیس ته نه فون واخلي چې د هغه نمبر درته یاد وي چې درته ووایم چې یاره څه چل راله وکړه ضمانت راله وکړه. نو یو ملګری ساتئ یو د هغه فون نمبر ځان سره ساتئ یو چاته تھریټ مه ورکوئ څوک ټچ کوئ مه. دا کرمینل لا سره
ما په خیال هغه سره دومره اختیار نشته چې ویزه دل درکې خو وي چې بل ویزا افسر ته به واسطه هغه سره دا وی چې ګورنمنت های لیول پکې انوالو شي نو اکثر کیسونو کې هغه پازیټیو راوځي همیشه خو نه خو پازیټیو ریزلټ راوځي نو دا د ایمیګریشن سره لحاظ سره ده او لاست خبره دا ده چې دینه پس که تاسو څه کوېسچنی او داسې ایریا ویتلی یو درم ریجن چپټر نه دی او یو پیل ریجن نه ماشاءالله ډېر اکټیو او ډېر دغه د بکار چې موږ داسې عدنان بھائی جو بھائی نورم پروګرامونه کوو لږ په غټه سطح کوو دا خو لږ فرست پروګرام و نو انشاءالله ان فیوچر موږ به کوشش کوو چې ایوری 4 منثس موږ داسې پروګرام کوو که نه زما نوم وقار دی زه د پېښور یم او بای پروفیشن زه انوایرمنټل انجینیر یم او ډے جاب مې دغه دی او ورسره زه په امیزون باندې زما سټور دی او په هغې کې زه څیزونه خرڅوم سو سمپلی چې د امیزون هغه بیسک کانسپټ چې دی نو هغه دا دی چې تاسو به یو سټور کولاو کې او د چاینا نه پریډامیننټلی خو داسې نور ملکونه هم شته د هغې ځای نه ارزان سامان اخلئ او هغه سامان نارت امریکا کې په کینیډا کې یا په امریکا کې تاسو په زیاتو پیسو خرڅوئ نو اوس ماته دا اندازه نشته چې تاسو کې څونه ځوانان چې دي نو هغه کاروباري ذهن لري او ډېر داسې چې هغوی صرف لکه نوکرو سره د هغوی شوق وي خو هغه کسان چې د کاروبار سره شوق وي نو دا د کاروبار داسې نوی ماډل هم نه دی ای کامرس دی تاسو سټور کولاو کې سامانونه راوړئ او هغه خرڅوئ نو موږ به داسې وکړو چې چونکې روټۍ سرو شوه روټۍ وخورو نو که د چا ذهن کې څه داسې سوالونه وي تپوسونه کولی شئ راتلی شئ نو فردن د هغې جوابونه به زه درکړم په خوشحالۍ تھینک یو تاسو میډیکل لینک کړئ د آی ټي سره میډیکل لینک کړئ د پبلک هیلث سره میډیکل لینک کړئ د کلایمټ چینج سره نو دغه شانتي انیشیټیو والای چې تاسو کلاس سیکټور چې څونه چې کوم دي هغه رايوځئ او په مینا باندې او ډیر ټیکنیکلی تاسو په خپل ډیګری کې چې کوم نه انټرست راغلی دا زما یو میسج چونکه ایمیګریشن ټیچ کوم انا دیو جنا زیات اپډیټډ یم خپل کمیونټي لچې مشوره ورکوم یا د هغې څه ایمیګریشن ریلیټډ مسلې نو خوشحالېږم نو که چا هم څه ایمیګریشن کوېسچن وي انا اوس رانه کوېسچن کوي او زما نمبر هم دغه ګروپ کې شته منان صاحب سره هم شته نو مانه هر قسم تپوس هم کولی شي زه خوشحال یم ټیکسټ میسج وایس میسج راته هر وخت کولی شي او په ویکینډ باندې خبرې کولی شم کال باندې نو any type of immigration questions چې خوشحال یم او زه به ډېر خوشحال یم چې ستاسو د کمیونټي مهرباني زمونږ یوت هغه چې کوم دی جنید بھائی دا ریکویسټ کوم جنید بھائی میسج ورکړه یاره چې ویم ډوډۍ ولګېده ټول په ډوډۍ باندې نو زه به ډېر شارټ ساتم زما نوم جنید خان دی او زه د پروفیشنل انجینیرینګ انټیریو سره یم زه پی این جی یم ما انجینیر دلته کړی کیمیکل انجینیرینګ او دلته زمونږ عدنان بھائی دی زه خو پروفیشنل انجینیرینګ انټیریو چپټر سره یم ډرم ریجن کې او عدنان بھائی زمونږ میسیساګا چپټر سره دی نو که څوک دلته یوت ته انجینیرینګ کوېسچنز وي یا څوک دلته راغلي د بار نه انجینیرینګ ویلي چې دا پروفیشنل انجینیرینګ لایسنس په څنګه اخلي نو تاسو بیا د ډوډۍ نه پس موږ سره دغه کولی شئ مهرباني زما نوم اسد الله دی by profession زه وکیل یم میسیساګا کې زما پریکټس دی سکویر 1 اکراس ډیوک اف یارک بولوارډ باندې زما ایریا اف پریکټس چې دی نو پرسنل انجری دی او ریل اسټیټ دی او ټورانټو کې یو 1999 کې نه راغلی یم زه په ایجوکیشن زما په امریکا کې شوی دی ټول نو داس وات اټ از نو چاته څه ضرورت وي دغه ډسکس کول غواړي نو اني ټایم السلام علیکم almost هر یو کس ما پیژني
وهاب شاه تاسو چې څومره هم یوت یې یا خلک یې چې کله تاسو ته غونډه کینیډا ووایي چې تاسو کور نشئ اخیستلی then call me that's it السلام علیکم ملګرو منان صاحب ماشاءالله د ډېرې مودې نه کوشش کوي زه په هر فورم وایم چې منان صاحب چې کوم کوشش کوي او دې کې محنت کوي nobody have done it for Pashtuns in the just span of a few years دویم دا څنګه چې دې خبره وکړه چې تاسو کور نشئ اخیستی نو بیا راشئ I'm the mortgage broker come down to me I'll get it done from any bank نو کور تاسو ته چې لون اجتی نو come down to Suhail Amin الله پامان پښتون مو انا دا فول سټاپ شو زما په نمبر کې سټاپ شو السلام علیکم زه کیسر خان یم او زما په خیال باندې ټول ملګري چې دلته ناست دي نو ټول سره انټروډکشن وشو زیاتره کسان موږ پیژنو اول خو ډېره زیاته مننه د امین صاحب او د ډاکټر منان صاحب پښتون پروفیشنل د امریلا د لاندې موږ راغونډ شو او ډېر کشرانو سره ملاو شو ما که څوک نه پېژني نو بهرحال ټریول ایجنټ ایز ا ټریول ایجنټ کار کوم او یوازې ټیکټینګ نه ټریول ټوریزم او هر څه بالکل که چاته فری ټیکټ پکار وي نو پی پی سی ته موږ ریکویسټ کوو چې هغو ماله پیمنټ راکړي او زه دا خو په درو باندې تاسو له دغه کوم او د دې نه علاوه ریل اسټیټ سره هم تعلق دی زما او زه به یو میسج ورکوم نن د پروګرام په حواله سره موټیویشن انسپیریشن ډېر زیات ضروري دی زموږ په پښتنو کې زموږ دا ینګسټر چې دي نو دا د مشرانو ته ګوري راغونه انسپیریشن علي نو په هر حال خلک انسپایر کوي د خپل ژوند نه او لږ د خپل ایگزیسټنس احساس خلکو ته دلاو کوي چې ستا د ایگزیسټنس څه فایده ده ځان دپاره هر سړی ژوند تېروي خو که موږ د بل چا دپاره ژوند تېر کړو اصلي بینیفیشل دا ده دیٹ واز د کلوزینګ السلام علیکم جی زما نوم وحید الله شاه دی جی زه د کار انډسټري سره بلونګ کوم نو زما تاسو چې کله ګاډی پکاري انشاءالله دا ینګسټر چې کله تاسو مارکس وغیره برابر کې خپل کړئ نو موږ یوزډ او نوي دواړه قسمه ګاډي لیز کوو ډېرو خلکو ته نه ده پته چې یوز ګاډي هم لیز کېږي دا خو سپیشلی فار سیلف امپلویډ پروفیشنل چې کوم هغې ټیکس رایټ آفس پکاري هغې دپاره لیزینګ ډېر ښه شی دی نو زموږ د هونډا ډیلرشپ هم دی په برلنګټن کې او ورسره هالټن اټو لیز په نوم باندې کمرشل ویکلز هم دي وینز هم دي ټرکس هم دي که د ټرکینګ بزنس دي چا نو هغه فلیټ ایکسټینډ کولو دپاره هر کله ماته ویلی شی چې زه ستاسو تابعدار یم تھینک یو السلام علیکم ما نام افتخار دی او زه ایز ا هینډي مین کار کوم تاسو څه قسم بیسمنټس رینوویشنز او لیګل بیسمنټس دې نه علاوه څه قسم هم تاسو سروسز په کار وي زه اویلیبل یم ما نمبر په ګروپ کې موجود دی تھینک یو سو مچ زه بیسیکلی نو خار جنگلی سره تعلق ساتم او یم از یوکرینین نشته دلته راغلی زه یوکرین نه ما خو موسلی خپل ژوند کې سوشل ورک کړی دی او تاسو ته سوشل ورکر څه ټایم ضرورت وي پښتون کمیونټي ته زه هر ټایم حاضر یم ایز ا سوشل ورکر به زه څلېرویشت ګنټې انشاءالله خدمت دپاره او د خپل کمیونټي د چې څه قسمه د ما مدد وي انشاءالله زه به هر ټایم اویلیبل یم بل ما یو داسې سوچ دی زه وایم چې موږ دا پروګرامونه موږ دا ګیدرینګ دا انشاءالله نور هم زیات کړو مزید چې دې سره موږ خپل کشران خپل مشرانو پیژنو خپل کلچر هیر نه کړو او بیا خاص کر فیملی ګیدرینګ موږ وکړو په هغې کې د موږ کشران چې هغه خپله ژبه خپل کلچر او خپل د هغه کلتور هر هغه اسم هیر نه کړي نو ما خو یو دا سوچ دی چې یاره د مونږ ګیدرینګ کال کې یو ځل نه کم سے کم میاشت کې خو یو ځل پکار دی او هغه ضروري نه دی چې ډینر یا لنچ وي هغه د یو چای پروګرام وي خو چې مونږ پکې نه ګیدرینګ وکړو ډېره مهرباني او سیکنډ ایکسپیرینس د دې ځای نه د بهر نه هغه دلته کې ډېر کم ورث دی د هغې نو هغه چې دی بیا هغه انډیویجول چې دی که جنۍ وي او که سړی وي هغه کال 2-3 ټکرې وخي هغه ته داسې څوک نه ملاویږي چې هغه ته لږ شان ګایډ کړي په یو رایټ پلیټفارم باندې ور واچوي لږ ډېر کاونسلینګ یې وکړي لږ ډېر پروفیشنل باډیز چې کوم وي لکه پروفیشنل لیټ سپوز نیټورکینګ کې د هغه هیلپ وکړي سی وي ورته دغه کړي چې اپ سکلینګ به څنګه کې څه کې
نو دوه مین چې کوم چیلنجز دي یو د جاب چیلنج particularly searching او second accommodation problems accommodation خو short term غټ چیلنج دی دوه چې هیټ چیلنج دی سپیشلی چې چا سره بچی وي زما سره چونګې درې بچي وي نو ما هم ډېر سټرګل کړی دی نو زما دې باډي ته دا ریکویسټ دی اوس ما 2.5 کاله د کاناډا کې تېر کړه still I don't have any job still I'm struggling still I'm looking for such kind of venues or platforms or any experts who have been here for long ځکه چې ته د دې ملک خپته ده د دې ځای انډیډ یو وړوکی سنسیز دی ما ته نه وه پته یو میاشت پس ما ته پته ولی چې انډیډ یو ډېر بهترین ویب سایټ دی په دې باندې خلک جاب ته اپلای کوي exactly نو زما دې باډي ته دا ریکویسټ دی چې ډوډۍ خو ډېره بهترینه وه ډېره زبردسته وه ټو بي آنست زما په شان خلکو له یا ینګ وي یا زما په شان وي چې هغه نیو پیاري هلته دې ډوډۍ نه ده ضرورت ورته دی بالکل نشته زه دلته راغلی یم چې زما نیټورکینګ وشي یو سوسیولوجست دی برډو فرنچ سوسیولوجست دی هغه وایي چې هیومن کیپیټل نه پس یو ډېر بهترین سیز چې کوم دی هغه کلچرل پلس سوشل کیپیټل دی this is exactly social capital because of you guys you can direct me towards a particular job or any good platform or venues where I don't know, which I don't know. You can help me out. That's a ډېر زیات دي چې ټول ورځ دغې دوه درې څلور کاله ذلیله شي خوار شي خو هغه ته رایټ پلیټفارم یې څه نه میلاویږي ستاسو ته دا ریکویسټ زما دی لیټ سپوز ما 2.5 years وکړه څوک وایي چې زه کنیډین یونیورسټیز ته اپلای کوم I would be the first person to help them out. How to apply, how to write a statement of intent, how to look for good reference letters, how to do this and that. That's the basic computer science easy. ما کړی دی let's suppose چې دا لږ ډېر guidance پکاري I can do that. نو دا ټول چې څومره تاسو خلکو له په جاب سرچ په guidance په counseling کې څه help کولی شي this is what we need. You should do that. Thank you so much. تاسو نوم څه دی؟ Izhar. Okay. No. Okay. لغونی کمپیوټر ساينس باره کې وایي دا تاسو څنګه جواب اغوستو؟ صحیح شو. Assalamu alaikum. Izhar, my name is Ahmed Ali Khan. تاسو خبرو سره I came as a PR in I came as a PR in 2020, right? I had very good credentials, in my opinion, when I came here, landed here. First 4 months, I didn't know what to do. I had masters from US, Fulbright scholar, 5 years of experience in engineering, bachelor's, everything was good. I was top, but it was difficult for me to get my first job, right? So then I looked around, and I'm very good at researching and whatnot. I found out that there are certain employment agencies which are really good, which are sponsored by Canadian government. They are Access Employment Services. They are everywhere, right? Two key resources that really helped me. One was the public libraries, and these Access Employment Services. Initially, I took 1 week workshop with them, and I realized that, oh, there's a lot of things that we are missing. See, we have skills, but we have never been trained to really market our skills. The friend here, I think Waqar, he said, talk about business, right? Canadian job market is very much like marketing yourself. It doesn't matter what you know. What is really important that the other person thinks that you know more. That's more important, right? How you present yourself. So the Access Employment Services, they have amazing resources. I will also share it in the group. I have taken several courses with them. You don't have to apply to that. You can just take those courses. You will understand what the job market is. Since I came in, like 2 months back, I switched into my third job. All of my jobs were through networking. No application, because the thing is that when you apply to their jobs, they have application tracking system. First of all, your resume is not good enough to go through that application tracking system. We don't target our resume. So there is a whole science behind it. I won't go into details. It will be in that group. I'll share that with you. But networking is the key here. My current job, I got it through a friend who was a manager there. He got my resume to the hiring manager. I was called into the interview. The previous job, some HR person called me through the LinkedIn. Right, LinkedIn is one other. So you have to have a very optimized LinkedIn profile if you want good job, right? Even if you're doing independent consultancy, whatnot, LinkedIn is a must thing here. And most of us who came from Pakistan, they don't know, right? So LinkedIn is a must. Resume for every job that I used to apply. Well, apply never it really helped. I did get 2-3 interviews. I used to spend 4 hours on each resume. This is called a concept of targeted resume. See, you just don't throw your resume like. Nobody's going to give you attention, please.
they want to see what they want, because this is a skill-based economy, right? You can't just throw the same resume everywhere. Imagine you want to eat something and people start throwing everything at you. You're not going to eat that, right? You want to eat what you want to eat. Similarly, it goes for managers and HR managers. They want to see the resume link they created. They spend hours on it. They want to see what you can give it to them. And sometimes you have to lie on it. It really matters. At the end of the day, you fake it till you make it. That's how it. I've been put in a situation where I didn't even know the name of the thing that I'm trying to explain. That's how you learn. Now that's how you do it, right? You have to create a perception that you know. You fake it till you make it. That's very much common thing here. So, okay. So you have done the job, everything, and then upskilling. When I said public libraries, public library has free books. They have very good resources. LinkedIn Learning, O'Reilly. You don't even have to spend a single dollar on any training course. Everything is for free here. All you have to do is spend hours on learning, right? And bettering yourself through those free services. And my first job, it took me 4 to 6 months, right? But in 3 months, I switched. 2.5 years later, I switched again. My mantra at this point is not to spend one or 2 hours in 1 or 2 years in one company. Switch, because then you go up progression year. The thing is that I came as a very on a higher seat. Your first job is going to be on the lower level, because people are not going to recognize your experience while coming from outside. But this is how you go out. Yeah. First of all, the tool order shukriya. Ta order kha program او networking ما پہلا ځل دا ایونت کړی چې پښتانه راوځي شي او غي networking event دغه کې different professions د خلک راغلي دي. نو زه د management چې چا arrange کړی دا غي شکریا ادا کوم. انا بعد خپل لګون د introduction. زه electrical engineering کینیډا ته راغلم 2013 کې. ما بیچلرز پاکستان نه کړو، بیا ماسټرز مې وکړو 2015 البرټا کې oil and gas کې مې سلیکټ ډیر کار وکړو. او most recently زه OPG سره Ontario Power Generation as a nuclear engineer کار کوم. ای کې زما ایکسپرټیز په ډیزاین سایډ باندې دي او هغه نه علاوه پروجیکټ مینجمنت باندې as an engineering supervisor کار کوم په نیاګرا فالز هایډرو الیکټریک سټیشن باندې. نو که د چا څه کوېسچن وي د الیکټریکل انجینر باره کې یا څنګه خپل کیریئر ایز ا بیچلرز اف الیکټریکل انجینر او بیا په سټډیز څنګه او هغې نه مخکې بیا په خپل مارکیټ کې ذات اسټابلیش کول، یو ورور خبره وکړه د مارکیټینګ چې څنګه خپل سکل ریسکلینګ او اپ سکلینګ دا ډیر زیات امپورټنټ. موږ چې یو جاب موږ ته ملاو شي موږ بس په هغې کې لګیا او بار بار همغه کار کوو، خو دا سوچ نه کوو چې یاره موږ ته ټایم سری خپل سکلز امپروف کول پکار دي. او دې کې دا ډیر امپورټنټ چې ډیفرنٹ ټریننګز ډیفرنٹ کمیونیکیشن سکلز ډیر امپورټنټ دي او خپل سوشلایزنګ او پروفیشنل نیټورکینګ ډیر امپورټنټ دي. نو که چا څه کوېسچنز دي دې باره کې نو بالکل ما سره رابطه کولی شي. ډیر مننه. پاکستان سے تعلق ہے ان کا، بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، نیورو سرجن ہیں. ڈاکٹر صاحب کو میں جانتا ہوں سعودی عرب سے. جب سعودی عرب میں جو ٹاپ 5 نیورو سرجنز تھے ڈاکٹر صاحب ان میں سے ایک رہے ہیں اور بہت قابل انسان ہے. پاکستان کراچی سے ان کا تعلق ہے، بہت اچھے دوست بھی ہیں اور ہمارے PPC کے ایڈوائزری بورڈ میں ڈائریکٹر بھی ہیں. تو کافی اچھے مشورے دیتے ہیں، ہر دفعہ ہر ایونٹ میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. آج تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. اور میڈیسن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں نئے آتے ہیں ان کو 24/7 یہ اویلیبل ہے، کال کرتے ہیں اور مشورے بھی دیتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں کافی. تو ڈاکٹر صاحب کو میں کہوں گا کہ اپنا تعارف کرائیں تاکہ جو کویسچن ہوں گے میڈیسن سے ریلیٹڈ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. میرا نام ڈاکٹر داس ہے اور میں کراچی سے اور MBBS پاکستان سے کیا کراچی سے. اس کے بعد FCPS کیا نیورو سرجری میں PIMS اسلام آباد سے. اور ڈاکٹر خلیق الزمان صاحب کا شاید نام سنا ہو، بفا سے ہیں، بفا سے شاید ایسے کوئی سٹی کا نام ہے انہوں کا، بفا. او تو آپ کے علاقے سے ہیں سر. تو وہ میرے سپروائزر تھے 2009 10 11 12 تک. اس کے بعد پھر FCPS پارٹ 2 کر کے میں سعودی عربیہ پہنچا ہوں. تو سعودی عرب میں کنگ فہد اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں ایز اے نیورو سرجن کے طور پہ کام کیا لاسٹ فار 7 ایئرس. اور 2019 میں ہم ادھر آ گئے ہیں. تو اس کے بعد یہاں پر جیسے سب کو پتہ ہے کافی چیلنجز ہیں اور اسپیشلی ڈاکٹرس کے لیے کچھ زیادہ ہی چیلنجز ہیں، کیونکہ یہ یا تو وہ زیرو ہیں یا تو پھر ہیرو ہیں.
सो इस हवाले से फिर काफ़ी यहाँ के जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस हैं एज़ कम्पेयर टू फैमिली फिजिशियन, तो उस हिसाब से फिर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी पूरे हुए, जिसमें MCCQ1 है और नाइकोस्कीज़ हैं और साथ में इंग्लिश टेस्ट वे सारे। तो उसके बाद फिर कोविड के दौरान एक 2021 में रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ कनाडा ने एक नया एवेल्यूशन टाइप का एक कोर्स निकाला कि आप कहीं से भी हों, आप अपनी डिग्रीज़ वगैरह एवेल्यूट करवाएं और उस हिसाब से आपको हम अपनी स्पेशलिटी में भी काम करने देंगे। अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ कनाडा जो पाकिस्तान ट्रेंड फिजिशियन को एवेल्यूट करे। ये 26 अप्रूव्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें से अगर ट्रेनिंग की हुई हो तो फिर वो मान लेते हैं और आगे फिर आपको क्रेडेंशियल इक्वल करते हैं। तो लेकिन ये पहली बार हुआ 2021 में कोविड के टाइम पे कि उन्होंने स्पेशलिस्ट को एक किस्म का मौका दिया कि आप अपना दें, डिग्रीज़ वगैरह दें, हम एवेल्यूट करते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड आई हैव बीन गॉन थ्रू दोज ऑल एवेल्यूशंस ऑफ माई डिग्रीज़, दो पाकिस्तानी ट्रेंड फिजिशियन, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने एवेल्यूशन में पूरा हुआ। 2 साल के लिए मेरी एवेल्यूशन चली। आफ्टर दैट दे एग्जेम्प्टेड ऑल माई ट्रेनिंग एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग आई गिव मी द way to give the exit exam of the FRCS। सो अल्लाह का शुक्र है, तो सारे एग्ज़ाम्स मेरे FRCS क्लियर हो गए हैं और उसके बाद फिर लाइसेंस के अप्लाई किया। तो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए न्यूरोसर्जन द नोवा स्कोशिया with the complete license as a neurosurgeon। So thankful, this is very thanks to all of you guys, and if anything any specialist physician in the future, someone is arriving here and needing some guidance, I am available है। सर ने कहा 24/7 मेरा नंबर है और हर चीज़ ईमेल्स हैं, और ब्रैम्पटन में हम रहते हैं, तो मोस्ट वेलकम आएंगे और साथ में खाना भी खाएंगे और गाइडेंस भी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए सिंपल सजेशन ये है कि पहले तो उन्होंने एनेस्थीसियोलॉजी में क्या किया है। अगर उन्होंने FCPS किया है स्पेशलिटी में, या उन्होंने MS या जो MD कहते हैं MD किया है, अगर उन्होंने FCPS किया है फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ पाकिस्तान से, तो फिर वो ये देख लें कि उनको यहाँ पे रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ कनाडा के पास रिकग्निशन के लिए 4 क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया है कि उनकी जो रेजिडेंसी हुई है एनेस्थीसिया की पाकिस्तान में, वो इक्विवेलेंट टू कैनेडियन रेजिडेंसी है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 एग्जिट एग्जाम होना चाहिए FCPS का। नंबर 3 लाइसेंस होना चाहिए जो कि मिल जाता है PMDC से। नंबर 4 पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 years एज एन इंडिपेंडेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक सम एक्सपीरियंस होना चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दीज जो डिग्रीज हैं या एक्सपीरियंसेस हैं, वो रॉयल कॉलेज में अप्लाई करें और उनकी एवेल्यूशन होती है एवरी ईयर 2 times, और उनकी फ़ीस है वगैरह जो भी अराउंड $7,000 कैनेडियन डॉलर्स, लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है। तो एक बार वहाँ से एनेस्थीसियोलॉजी में उनकी हो जाती है रेजिडेंसी इक्विवेलेंट, तो दे एग्जेम्प्ट ऑल द ट्रेनिंग एंड दे गिव ओनली एंड ओनली eligibility to sit in the exam, and that eligibility will be valid for 5 years. So within those 5 years he has to pass the final exam of the FRCS या FRCP, and finally and there are 2 times exams, fall और summer में 2 साल होते हैं, तो मतलब 10 अटेम्प्ट हो जाएंगे, किसी न किसी अटेम्प्ट में बंदा निकल जाएगा। So simple। All specializations, इधर मेडिसिन और सर्जरी जो भी है। हाँ जी, क्योंकि स्पेशलिस्ट इन कनाडा इज ओनली बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स। ओके, IMG का अब डिपेंड करता है कि IMG किस फील्ड में अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज वो फैमिली मेडिसिन में करते हैं तो कंपेरेटिवली CMG के उनका कम है। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी फील्ड से थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। अगर आप न्यूरो सर्जरी की रेजिडेंसी कहेंगे तो थ्रू आउट कैनेडा IMG के लिए 1 सीट है, देयर इज नथिंग। बट फैमिली मेडिसिन में हैं काफ़ी पोस्ट, फैमिली मेडिसिन में है, माइक्रोबायोलॉजी में है, जनरल सर्जरी में है, ऑर्थोपेडिक में, लेकिन स्पेशलिस्ट जैसे कार्डिक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, उसमें 1 या 2 पोस्ट होती हैं। तो दैट्स अ टाइम ड्यूरेशन।
थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चन, एक सेकंड, तुम्हारा क्वेश्चन था उनके लिए। Assalamualaikum. Assalamualaikum. My name is Musa. I'm a first year University of Toronto Mississauga, studying computer science. But I have a question for Waqar uncle. I was curious about your FBA business, and I was looking for some tips on the whole way you look for a product and then ship it and market it. So what does the outline or the steps look like when you're researching for a product, the product research, the marketing, and how you're going to market it? Do you do organic marketing? Do you do Facebook ads or paid marketing? What does that look like? And then how do you see where the business goes long term? How do you study the data, the analytics, your customers, the feedback? How do you all take it in and improve the product overall? And what does that look like? And then I also had one more other question. And if you could just point me towards some good sources on learning this whole business. And because usually online, when you look at people, you can learn the very basic things of starting up, a Facebook FBA, and then getting some manufacturer from China and shipping the products directly. But a lot of them, what they do is they just speak a lot and they don't actually do a lot. You don't know if they're actually truthful about the metrics, if they're credible. What a lot of them do is they do affiliate marketing, and then they point you towards these sources, and then everyone pays for them and goes to their affiliate links. They're making all the money. All of this is just advertising for them. It's not actually learning for you. So if you could just point me to some good sources, inshallah, I was looking toward that, and your advice on the whole outline of shipping your product and marketing. Thank you. Okay, that was a lot of questions basically. It was not just one simple question. So first of all, I will outline the steps, the general steps that anyone can follow, and then they can establish and run a store on Amazon. So that is going to be the first step. And then I can get into that. Pardon? Acha. You understand Pashto? Is it Pashto or English? What do you prefer? You are okay, huh? सही आओ ना हैप्पीली, लेकिन डॉक्टर साहब को नहीं समझ आई। नहीं, वो क्वेश्चन उनका है ना। अच्छा क्वेश्चन ठीक है। नो लुम्बी को ददे चिकम आउटलाइन दे नो आगे बजता उससे एक्सप्लेन तो मदागे ना पस पा डिटेल के लाट सुचे मार्केटिंग सिंग की ऑर्गेनिक बस होने पेड बस होने और स्ट्रेटजी से पकार रही हो लॉन्ग टर्म से हो करने दे पता नो तास चकला अकाउंट को लाओ के दागे ना पस अकाउंट को लाओ दा सीधी से तासो यो मॉल तलाड़े और मॉल के भी दुकान होने को दुकान शो Amazon तास तो भी चमाला बता मैच दोनों किराया रखा हुआ है मॉल वाला वही दोनों किराया पर रखा हुआ तासो दुकान होनी उस पर दुकान के खर्चों से दुकान को मुंगा से कहीं वाले थे सीधे के मुंग प्रोडक्ट सच्चे हुआ प्रोडक्ट्स में खर्ची मुंग पैसे के $2 पे कटू उदा में जमकी को मुंग में डेढ़ माल उदा मोस्ट क्रिटिकल चिकम दे के स्टेप राजीनो आगा दे तासु बखर सवेस एज सिंगे तासु विच प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग नो यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड चे खरसूल सीधी द कम शी डिमांड दे कम शी के मार्जिन ज़्यादा कंपटीशन लगते डेर क्राइटेरिया पे के तासु को रहता प्रोडक्ट हंटिंग जान ले वो फील्ड और पदे बांधे स्पग में आश्तिम लगी थी शी several months के तासु पदे डिसीजन बांधे राजा चेहरा this is the kind of product चे कम माता खरसूल पकड़ नुकले चिदा प्रोडक्ट तासु आइडेंटिफाई और तासु वे चिदा जमा प्रोडक्ट नुब्याद आगीत वाला रही थी चे या को प्रोडक्ट सिंगा दे एज सच तासु रावाले ज़्यादा प्राइवेट लेवल खबर रखूँगा या माइक्रो प्राइवेट लेवल खबर रखूँगा ज़्यादा होलसेल ड्रॉप शिपिंग ऐसी खबर न तासु दखल ब्रांड खबर दखल ब्रांड द पार तासु रबियात बा ऑप्शंस दे या को एज सच दिन द प्रोडक्ट तासु रावा फर्स्ट दे बांधे सिर्फ पल लोगो लगे तासु पल लोगो लगे द ब्रांड दिस विल सेल तासो पदे के पैसे घटे ऐसे कि तासो रिसर्च पकड़े तासो चकला प्रोडक्ट आइडेंटिफाई के रुपया आगे दफार सप्लायर को रहे प्रोडक्ट माता पता है बोतल बड़े खर्ची बोतल जोड़े ही सो नबिया तासो लाड़ से सोर्सिंग तरफ
sourcing تاسو ویتنام کې خلک وایي دا موږ هم جوړو چاینا کې موږ هم جوړو پاکستان کې سیالکوټ کې ګجراوال کې هغه موږ هم جوړو تاسو بیا دا ګورئ چې زما سپلایر د کوم ځای نه پکار سپلایر تاسو آئیډنټیفای کړو نو هغه دوه لارې دي چې یا خو هغه سپلایر تاسو چې په دې باندې زما د نوم د پیور لایف په ځای باندې دی کې وقار لایف ولکه نوم ولکې دویمه دا ده چې تاسو بیا دا وایئ چې زه په دې پروډکټ کې ډیمانډ خو شته والته نور خلک هم خرڅوي زه پکې لږ انوویشن کوم زه پکې داسې یو انګل ولا ورکوم چې زما دا پروډکټ برانچ اسټابلیش دا بل دا انوویشن چې دی دا زه کاپی رایټ کولی هم شم نو هاو اباؤٹ دس زه دې کې وایټامینز اډ کوم یا فار ایگزامپل already خلک کوي لګیا دي خو زه چې خپل پروډکټ په څنګه ډیفرنشیټ کوي دا نور بلاک and it's totally up to you if you want to do it. If you say no, I just want to go straight ahead with whatever is being sold, that's totally fine too. The product also kala identify ke biyam sourcing da ge ukano now da product bata so Amazon to lege. FBA stands for fulfilled by Amazon. Chata che pata nishta. Da product kala the Amazon warehouse ki pruti نو خلک په کورونو کې ناست دي هغوی سرچ کوي چې زما دا بوتل پکار دی یا څه پروډکټ چې ستاسو دی هغه دا مایک دی فار ایگزامپل نو ستاسو پروډکټ چې ورته مخې ته راشي نو they make that purchase on Amazon they are buying your product but you do not have the product with you. You perhaps not even have seen this product. You ordered it in China. China ka bhi manufacture ko aur ship ko direct Amazon US ki chata hai your warehouse ya Canada ya bal se no Amazon FBA service tasu pe behalf bande our product launch the shelf na rawakhli ya pack ki ya ship ki customer to say a product belongs you know that whole services tasu the Amazon na purchase or the day rule das che for example your product is tasu kharsawe like tasu the cost of $10 Amazon must tasu nos fees at least lagbag $10 the shipping or the qism fees and then you want to make another $10 on it you want to sell it for $30 typically there are a lot of exceptions in this rule. This is sort of the typical rule. No products tasu rage aur khalek order kai aur tasu sales rawan shu. Coming to your other question, say organic versus paid. When you launch a product on Amazon, nobody knows you. The Amazon algorithm does not recognize you as a seller yet because you're so new on the system. The paage kisi ke chal ki che شروع کې څه وخت پورې تاسو خپل پروډکټ پیډ ایڈورټایزمنټ کول غواړئ لکه کوي کنو سپیډ به زیات شي بیکاز انویسټمنټ نو چې کله تاسو پیډ هغه کوي پی پی سی وته دې پر کلیک څوک سرچ کوي چې بوتل نو Amazon ته تاسو پیسې ورکوي نو تاسو د بوتل وته مخ کې چې کوم خلک ایڈورټایز وته مخ کې people click on it no that clicking چې کېږي نو الګوریدم کې تاسو پروډکټ اوس بره را روان الګوریدم دا چې this is a great product خلک په کلیک کوي او they're buying it نو شروع کې تاسو پیډ ایڈورټایزمنټ وکړئ بیا دا سلو ډاون کوي ټیبل اف کوي یا بند کوي نو الګوریدم بیا ریکګنایز کوي چې دا پروډکټ خلک اخلي نو اورګانیکلی so koi water bottle for example this bottle water کوم دغه product دی تاسو دا product بیا organically free کې مخامخ what was the other question yeah Yeah, so keep in mind the Amazon FBA tool training and free resources के पर internet मौजूद It's up to you खुदा उम्दा से दचे the engineering of tool courses पर YouTube मौजूद the accounting of modules, the mathematics of modules, the law course of modules, they are some modules. So, aga sorry bata so kave cha information roba se. So for example, for fields like licensing, right, you need
proper education to get that license from a governing body, you know. Without कारोबार होने के साथ governing body का certification या licensing ज़रूरत नहीं था. You can learn it from free resources, and of course there are then paid resources who charge you money, but they teach you how to do the actual thing and to avoid certain things, you know, what to do, what not to do. There are a lot of resources. I cannot just name one, but your other question for the long term, yes. When you establish this business, you're going to give it time, a few years. Your so-called time working. Da karobar se dekhe dono potential de. مثال ما غده په مال کې دکان کولم کو شروع کې بل کمی ټرافیک پر روان دي تاسو پروډکټ په دې الګوریتم کې اسټابلیش شي لیسټینګز نو بیا سیل اتوماتیکلی او ایوری ریمبر هغه $10 باندې ماغشته $10 فیزو دروازه if you sold a few products or you're making say for example $10 a product and you sold a few hundred times 10 is what you can get in a day, and then you know, so the potential is huge. Potential is huge. Have you provided training to those who may be interested in Amazon to learn, and how much it costs? Do you provide any training? I do provide training. There's a classroom setting, and then there's a one-on-one sort of mentorship where you pretty much hire me and I take you on this journey all the way from scratch to launching one product. और दागे आप पैसे सीधे लोग आगे चे interest खाले क्या कि मतलब private वीडियो माने सो कसान को है females ला पारे especially like the group की they are interested and they want. And that's a very good question because why did I start Amazon? Okay. The Murad Tapada, the Zama goal is that you karobar set to the time or space na azar. Okay. Jinnah so the physically the nas se mayo khas hai because of Pakistan ta zama ya Mexico ta zama karo tri. Like for lawyers, if you move somewhere now you're gonna have to do all your licensing all over again. Daga shan because the shpe kar ko wada ma ziyo kan kar ko wada bia do de ke ma bia da ko ma che laga zama life controlling daga ne دغه شی د زنانو لپاره دی د هغه زنانو لپاره چې کوم کور کې ناشتي او you can run this business empire, you can start it and run it successfully from just a laptop sitting at home. هر څه لپټاپ نه کیږي دغه لپټاپ ځان سره والے ک پاکستان ته ځای ک بل ځای ته ځای هلته کولو کې انټرنیټ کنیکشن پکار دی هغه ځنه خپل دکان وګوره دا پروډکټ کمیږي دغه انوینټوري کم شو دا به اورډر کما देखे बताओ कमा देखे मार्केटिंग जरूरत है लग सातकारी यू डू इट लैपटॉप बंद गए दुकान रवान दे तासु उदम है तासु पैसे घटे नो जनानो हमारा डेढ़ कार दे पूर्ण के नासी पूर केरम कई कमे जनाने से बाहर तनत ललवाड़ी दायो कारोबार दे जोड़ी के जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस यू बिजनेस थे मो द कोर्स में माई चागुला पार स्पेशल्स तासु दगा बरा को है लाइक बिकॉज़ वी वांट टू प्रमोट सम फीमेल्स हैप्पीली सो zanana ya youngsters ya charsu ki interested you can get in touch with me. Okay, I will make arrangement for you. Case by case basis but all accounted. Okay. Manan se group inu mo akhi taso mo la special discount workave most definitely the general forum chala mane online pb next week liya. Okay, वकार से क्वेश्चन दे उस सो क्वेश्चन दे واسه اصل کې د ما پرابلم داسې دی چې موږ یوکرين راغلي د وار سچويشن کې تیز ونه نو ریسنت موږ دلته کې موږ ته ور پرمټ ملا شو ګورنمنت ور پرمټ راکړی موږ ریفیوجیز هم دي او سره بس ور پرمټ راکړی دی اوس دې ټایم کې موږ سره 2025 پورې ور پرمټ دی دین پس مونږ ته سپته نشته چې را مونږ بسکو مونږ ته بعض خلک مشوره راکړي چې ریفیوجیز وکړه بعض خلک وایي چې از هیومانیټیرین یو پروګرام دی په هیله شه نو تاسو څه مشوره راکوي چې کوم یو بهتر اپشن دی مونږ لپاره زما یو سیس وای مونږ هغه ته مونږ د ګورنمنت چې دی انفارمیشن ریکویسټ کوو مونږ ته فریډم اف انفارمیشن اکټ کوم وایو یو $15 د هغې فیس وي او د هغې دوه قسمونه یو وي پرسنل انفارمیشن او یو وي جرنل انفارمیشن نو جرنل انفارمیشن کې تاسو دا کولی شئ
چې تاسو ګورنمنت ته د هغې خپل ویب سایټ ته تاسو فریډم اف انفارمیشن ایکټ ټایپ کوئ په ګوګل کې نو به تاسو ته راشي نو هغې نه تاسو هغې ته دا ویلی شي چې ستاسو پالیسي څه ده دې په باره کې $15 د هغې فیس اخلي او مونږ ته څه ایډوایس کوي تاسو چې ستاسو د ګورنمنت ریسنټ پالیسي اوس د دې په باره کې څه ده چې مونږ څه وکړو یو تاسو پرسنل خپل فایل راغوښتی شي چېرې ستاسو په فایل کې څه لیکلي شوي دي ستاسو په دغه کې څه دي څه انفارمیشن اویلیبل دي بل دویم تاسو خپل فیډرل ایم پی چې کوم دی هغې سره تاسو یو ایمیل کانټیکټ کولی شي سلما ده عطاالله جان زموږ پښتنه سینیټره ده لکه دا فیډرل جورسټیکشن دی چې آیا د ګورنمنټ د هغې په باره کې څه پالیسي ده نو د ریفیوجي خو مطلب دا دی چې که هم نشي او دغه نشي نو هغه بیا پرابلمز دي نو زه یم چې تاسو خپل آپشن ټول اول اسس کوئ چې وګورئ تاسو سره څه آپشنز دي که آیا تاسو سره سوای د ریفیوجي نه بل څه آپشن نشته نو بیا خو ټیک د ریفیوجي سړی وکړي خو آیا که نور آپشن تاسو سره ریفیوجي نه وي نو زه یم چې ریفیوجي لاست آپشن وساتئ او نور آپشن خپل ډسکس کوي کیدای شي ما ته یا بل لایر ته یا بل لایر ته لږې پیسې هم تاسو ورکولی شي که 2-3 کسان یې چېرې په دې باندې ریسنټ لاس څه دي دا یو داسې ډیلی کوشچن نه دی که نه دې باندې ګورنمنټ ریسنټ لیجسلیشن کړی دی ریسنټ ریګولیشن یې جوړ کړي دي تاسو چې سټیزن امیګریشن دی هغې ته ټلیفون کولی شي چېرې زموږ څه فیوچر دی زموږ څه لاس شته دی څه دغه شته دی کم ایم پی دی ستاسو ممبر اف پارلیمنٹ هغې ته تاسو یو ایمیل کولی شي ایمیل وکړئ نو تاسو ته خامخا جواب درکوي چېرې موږ په دې سټیټس کې یو او زموږ هېڅ پته نه لګي موږ ته دا ووایي چې ګورنمنټ پالیسي څه ده تاسو ګورنمنټ نه ډایرکټ هم د هغې پالیسي تپوس کولی شي یا بیا تاسو لویر یا پیرالیګل څوک هایر کوي چېرې لږ ریسرچ راته وکړئ او په دې باندې موږ پوه کوي چې څه دغه دا داسې د هغه ډے ټو ډے والا روزانه والا کیسونه نه دي چې یا ما ته یا بل وکیل ته به پته وي نو که امتیاز ومي نو خیال مې نه راځي چې امتیاز ته پته وي خو مې چې امتیاز ته پته وي اټس پاسبل بالکل زه کولی شم زه به مطلب دا دی چې خپل کوشش کوم پرامیس نشم کولی زما سکیجول هم انتهایی کریزي وي خو خپل انشاءالله پوره کوشش وکړم صحیح دی نی کوم دی هغه زما نوم شهباز دی زما وقار بھائی نه یو کوشچن دی ما مخکې امیزان سٹارټ کړو خو هغې کې مسله دا وه چې زما کاست په ډېر زیات و ځکه چې لکه ما به یو پروډکټ ما به ټالیټري بیگز خرڅول نو هغه به ما تقریبا په $12-13 ما نه خرڅول خو هغې کې به مسله دا وه چې $6 $7 به رانه امیزان والا واغستل نو ما باقي به چې ما ته پاتې شو هغې کې به نور کاست رالل نو هغې کې به ما ته اینډ کې $2 یا $3 پاتې شو خو هغه پیسې به چې جمع شو نو اینډ اف د منت په امیزان یو بل زما کریډټ کارډ نه به نور ایکسټرا پیسې اخیستې ده آی تھنک هغه به $150-200 نو داسې څه طریقه شته چې هغه شپینګ کاست یا هغه دغه ریډیوس کولی شي بنده د دې قسم تاسو نه یو سوال دی فردر دا also for you چې امیزان باندې کله تاسو دا پروډکټ ریسرچ کوئ که نه نو د نوي کسانو دپاره تاسو په امیزان باندې په scores of thousands of dollars باندې هم پروډکټ شته او د $2-3 پروډکټ د نوي کسانو دپاره یو سویټ سپاټ you're looking for that really good sweet spot pricing wise چې زما پروډکټ چې دی نو د $20-30 آس پاس if you go lower than that that's $12 you have a problem if you commit to too much now your initial order cost is too much so $100 باندې یو دی تاسو 100 units هم راوړئ تاسو investment برله او هغه کوم شی چې تاسو په $2-3 اخیستی for example په $10-12 خرڅوئ and you got it for 50 cents or $1 Now, هغې کې ستاسو انیشل دغه خو کم شو خو د هغې شپینګ او امیزان فیس داره نو بیا څه نه پاتې کېږي نو یو وانټ ټو هیټ دیٹ سویټ سپاٹ وین اټ کمز ټو برانډ نیو سیلر چې نه ډېر زیات کمیټمنټ وي ستاسو انویسټمنټ وایز او نه چې دی ډېر چیپ لاړ شي نو دا then you know هغه د 10-10 رول یاد کړه نه چې if you're selling something for $30 Gora, if you're selling something for $12,
$4 تاسو cost was شو یو شپل شي $4 در Amazon واغشته $4 پاتې شو دی کې PPC مور کوي دی بادام مور کوي تاسو $4 پاتې شو نو کافی نه دی. On the other hand که تاسو هغه $30 والا رول اپلای کړئ $10 هم چاینا ته لیګل او خرچه پر راغله $10 در Amazon واغشته اوس تاسو ته $10 پاتې شو that's 100% profit. Keep that in mind because you spent $10, you got this thing for $10, but you sold it. Amazon fees too bas hai. Ab chikala kharch is tasu na bakhli. Advance ko na khli. Your cost right now is $10. When you sold it for $20, Amazon will give you. When you sold it for $30, Amazon will give you $20 and keep $10 as the fee. No, $10 tasu logole was $20 shwe. That's 100% profit. देखिए तासु $2 का खर्चा का वे नोरा पर PPC बांधे you're still making $7 or $8. Competition for this ज़्यादा थी. माम start करे को this ज़्यादा competition दी ते बेगई price डेट कम की competitors डेट ज़्यादा थी. You product almost पता था America के वो I think almost 1,000 2,000 sellers specific product quality almost same da sometime even the supplier from China ki nas we same even the 1,000 from sellers it one supplier same da know the how to matlab the kising competition know how to pick the right product basically. The tool na gat critical shade da dukaan ko tasu pa mall ko golo ko dekh waachum so isko galat product ko waacho no zama paise bas stuck me because every other store is selling the same thing for lesser than my price basically. Mutaga sizune che har karobar ki darki go sai je restaurant ko kula wal wan zas khar so every store on this block is biryani store and I know maybe I should start chapli kebab or something. So you have to differentiate. Our niche identify cultivation that is very important. Product research tools like Jungle Scout and Helium 10 that you use to आगे की तासु वाला criteria वाचे which is हमारा product price पे $30. और आगे size बदलोने और या चीज़ें दोना तमियाश ते खर्ची ना बताता product शुरू में चीज़ ता product सागती चीज़ खर्ची की मुझे ज़्यादा और कीमतें सही हैं. No, you can use a product research tool. Secondly, basically pay attention to software there, but now you have to use your own experience and your own brains here. Abhi to jama waqti jawab ar kar differentiate kol maybe da bottle dunga misal war kol das kama da de dol bottle khalas وزه د خپل بوتل سره څه چل داسې وکړم چې لیکن ویلیو زیاته کوم خلک دا نور نه اخلي زما نه اخلي زما برانډ دونه دغه چې نور ارزاني بیا څه وکړم تاسو یو اگزامپل درکوم زما یو پروډکټ دی وخت کې اکټیولی سیلینګ او هغه $20 باندې ریټیل $20 باندې ریټیل کیږي او زما کاست چې دی هغه نمبر کې کوم ما $317 باندې ما 317 یا 320 تاسو کې ماته دا پروډکټ 466 هغه پروډکټ نور خلک په $13 هغه ته په 303 باندې ملاويږي هغه خرڅي په $13 $14 ما والا branding داسې کړي زماغه $19.99 but it's selling better than the competition. It's the exact same product. Exact same product there, differentiation, that's where you make the extra $3. Promote away single, that's holistic quality. Single, that's the picture.
غټه ویډیو شو زما پرسنل چې درې پروډکټ لایف دي څلورم پروډکټ کې دا غسیزونه چې یو لرن از یو گو چې پروډکټ راوډر شو په چاینا کې لیسټینګ هم جوړ هر څه شو چې کله شپ ته خېجو هغه ایجنټ سره پروت امازون ما ته ریکوایرمنټس ورلګې دي اپلای تاو د دا پروډکټ امازون ته تللی دا بل سټاک چې کوم ما سره سټوډنټس بیا غي په دې خبرو پوهه مچې به بس کا جو so that you don't face this that I did هغه څلورم دلته دی خو زما نور ریسرچ روان دی یو بیګر برانډ باندې دا چې کوم پروډکټ خرڅي کې دی ریپیټ زما اورډرز دي یو اس لپاره نو پروډکټ ډیزاین کیږي نو آن وین جی او دا غي چې بعض کوي چې انفارمیشن باندې نه پرایویټ of course देखिए چې کله دا چې کوم کنه دا ټایم انټنسیو اکټیویټي دا سینه د زبا یو بټن دا بټن دا څه کنه یو ګټو کو देखिए سما hours and hours and hours and hours investigate the use students سره last time anyway چې وګورئ تاسو product research داسې په listing څنګه جوړ Amazon can done a back end store control دا دا غیر پس د الته چانه کې سپلایر چې دی هغه دا وي د سر پروډکټ کسٹم دا یو ورسره روانه مته چې د دې کله یو پروډکټ لانچ بیا د زویم ناو یو هغه پروسس ریپیټ کې for the second product and then for the third product, fourth product, and it's going to be the same for the rest of the currently, as we speak, one more yo, they 8 weekends, 8 Saturdays, हर सैटरडे द्वी राशि ध्वनि में द्वा क्लास फॉर्मेट में टूल रिमोटली साइन इन की and I'm showing them how to do it. But taga with a lesson work like busy and they will do it on their own. Now your model. The model da de che aga we one-on-one. One-on-one which is many times more expensive. باقي کې ویسه چې زه ستاسو په سکیجول کې یم کار نه راغلم نن مې شفت نشته زه سوزګار یم کین وی ډو امازون بیا آنلاین شو کې دا کار شو چې چاینیز ته دوایا هغه ته دوایا نو هغه داسې چې لګا د لاس مې ویل ټول پروسس زموږ یو ویب سایټ ډیولپ کیږي هغه کې هغه cheaper یا less expensive I should call it version come to the entire training is just video. So you purchase that training and then you follow the steps. I think it's just come source the leadership credible. Honestly, I don't have an answer, so I'm creating one. They can follow the steps, they will launch the practice. Again? Something like that, yes. So, like a first-hand Coursera type movie, not exactly like it. تاسو د دې لیک سوال تاسو خپل سوال وایي زما وکړ په دې کوېشن دی تاسو ته مو وی چې ما شپیفای یو اکاؤنٹ کړی په امازون کې موستلی یو هاف ټو پے فور ا پروډکټ یو ویل بای اٹ دین یو ویل لایک سیل اٹ په شپیفای کې ما د دې لري چې فری اف کاسټ لګا وی جست لینک بالکل بل چې پروډکټ تاسو لینک کې دغه سره مختلف چې کوم وینډرز دي هغه نه تاسو پروډکټ سیل کې هغه نه پس چې کلر سیل شي هغه نه کولای شي د دې ډول کې لکه data way drop shipping. Drop shipping. Drop shipping problem that is you are selling other people's products. The day they turn the tap off, ډېر کسان دي هغه خپل پیرنټس له پاکستان راغواړي
और कोशिश अगुदाई च डायरेक्ट फ्लाइट भी बोले अगर बुजुर्गान ही नो मतलब तासो सदा से खास डिस्काउंट पीपीसी मेंबर्स ला पारे या सदा से तरीका च अर्जान टिकट वाली डेरा मनना थैंक यू वेरी मच दुदा क्वेश्चन जो को नो जबा यो कोगोरा दा एडवाइस दे जमा चे हमेशा चिकल तासो टिकटिंग कोई या ट्रैवल खपल प्लान जोड़ो नो कोशिश कोई चे पे ट्रैवल काउंसलर बानी या ट्रैवल एजेंट बानी तासो हमेशा प्लान कोई ऑनलाइन तासो अक्सर प्राइसेस कम लेवीगी उपाई की कम प्रॉब्लम्स कम इश्यूज तासो तराजी डाउन द रोड नो अगर दाई चियारा कतासो फरस का कैंसलेशन राशि या फ्लाइट चेंज कोल शी नो ट्रैवल काउंसलर या ट्रैवल एजेंट कम चे ऑन्टेरियो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट ही अगस्त तासो वन स्टॉप शॉप ही लका दाई मतलब दा शो चे तासो वालिदैन फरस कराजी दे रोड चे संग क्वेश्चन को तासो ला ऑनलाइन टिकट वाले नो तासो का फरस का बिया पाई की व्हीलचेयर एड कोली या फरस का फ्लाइट अप एंड डाउन शी नो तासो बजे कस्टमर सर्विस तब कॉल कोई इट्स अ हेक्टिक 1 2 3 औदा तासो यो ट्रैवल काउंसलर ना ऑन्टेरियो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट ना टिकट वाले नो ही इज जस्ट अ कॉल अवे और अ व्हाट्सएप मैसेज अवे फ्रॉम यू नो खपल पर डेरो चीजों के अक्सर खलक मुंग जज कई चियारा ऑनलाइन खो माता $1500 फेयर खई सादा फेयर 1550 थे नो वजह दई चिप ऑनलाइन की चिकम कसान नास्ती दागो मतलब दई चिकक्स बिया रुस्ता से चेंजेस राशि नो वी गोना चार्ज यू मोर while as a Ontario registered travel agent because online you don't know che tachi rakam websites are dealing ke da pa India ke de pa Thailand ke de kam zere no kasta so da flight ke salag schedule change rashi no they gonna charge you $1200 $700 while for me being an Ontario travel agent I am under Canadian Air Transport Authority registration, like we are insured up to $1 million. So with paying $50 extra, buying from a travel agent, you are actually taking $1 million insurance for your ticket. So I think that's a win-win for you. If our parents are coming, we don't look at the price. Now again coming to the price, 7% per PI bani mungta खपल PPC members ले पुख्तून community ला हमेशा मुंग द online fare ना कम वर्कौ PIA mungta as a travel agent 7% commission na kai if someone is coming from Pakistan. If someone is going from Toronto to Pakistan, we get 9% discount. So obviously they told us pata da sok chimma pijeni hamesha pa ticketunu ke munga discount or kala khpal was mutabik was sa flight ne disi sipai ke mung sarap airline wai chi on top of this bata so pay koi like Air Canada doesn't pay us any commission. So if you check it online the price is $1200, still I'm getting it $1200. No, I should charge you $1250, $50 being my service charge. No, people are always judging us. Chiara online is $1200. Why you are giving $1250? Never judge a book by its cover. I am paying for my license and I am giving you services. So maybe with just one phone call, I can do everything for you. If you are in Pakistan, if you are in US, if you want to reschedule flight, there are many people in this room who knows better. Like during the COVID, we have looked after them. No, खबर दादा ची हमेशा ना Ontario registered travel agent नाले $50-100 होता मगो है. और यो बल शेदा दे जी हॉलीडेज ल पारे मुंगा फॉर एग्जांपल कैरिबियन आइलैंड्स या द और तासो के 10 पैकेज मुश्तरी बिल्कुल बिल्कुल ज्यादातर खुजमु पुख्तानो कम्युनिटी के डेरो कमो कसानो माते अप्रोच कड़ा दे दवस पूरे जगह जे मोस्टली कसानो पाकिस्तान तजी ओ अमीन साहब तपता दा दे नूरो कसान तपता कम कसान ची जमा सरप जमा पर ब्रॉड बानी ब्रॉडकास्ट बानी दी अगो तज रेगुलरली पैकेजेस लेगमा टर्की दुबई दा पारा विद एक्सकर्शन कैरेबियन तजे बहामा जमा सर क्रूजेस दी जमा सर इवन हेलीकॉप्टर टूर्स दी बिकॉज आई एम नॉट जस्ट अ ट्रैवल एजेंट आई एम ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर ची कम दे मुंग कैनेडियन मार्केट की ओनो टूर ऑपरेटर अंग्रेजान को डेर हॉलीडेज लजी जमुंगा दबदा मरगा मुंग को चे पद्रे का लबा दियो pero चुटई लजू नो अमीन से पल के लिए तरावानी और जको रे घर जमा डेर जमा फेसबुक ता सुगो रे जप काल के सलो ट्रिप आलम आओ जमे मा चरोरा द प्रॉपर्टी न ज्यादा दे जी तो टूरिज्म खर्च हो के जक चे टूरिज्म जे अगर स्टडी पे जोन के डेर कुली चेंजेस रावली यू रियल एंजॉय द फैमिली सर जमा वो कसान फैमिली में अब जागा टूल भी अबल्ला चे जमा एक्सपीडिशंस डेर खोखी दैट्स व्हाई आई कॉल पीपल travel is my passion and profession, right? I do travel. I take many road trips. I have traveled across Canada, from eastern Canada to western Canada, including my kids. My daughter was just 20 days old when we had a trip for Vancouver.
and we drove all the way from Toronto to Vancouver. So best of luck to everyone. Neom case jobs di. For example, do you have something like, you know, okay, approach key, which is if somebody wants to go and work in Saudi Arabia, so do you have any links? Yes, links stalta. We have some links, some friends, because I've been there in Saudi Arabia for a long time. I work on Saudi Aramco projects. My main area was health and safety, quality and food safety. So I have good connections in that. If anybody wants any related job, I can refer them to different areas. After that, a lot of IT people, they call me and I'm looking into it if anything comes up. So anyone interested, just let me know and definitely I will share their profile with people who are really working there on a good positions. बिल्कुल दा ज़मा फर्स्ट एक्सपीरियंस थे दा से इन लार्ज पश्तून प्रोफेशनल कम्युनिटी सरे मिंगल अराउंड कोल मज़ो माशाल्लाह माला डेरा मज़ा आता है मतलब डेर कसान सरे मिलाओ शुम डेर इन्फॉर्मेशन मिलाओ शुम जो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग और मिसिसागा चैप्टर चिकम दे प्रोफेशनल इंजीनियर ऑफ ऑन्टेरियो आगे के एज अ बोर्ड मेंबर हूँ मिम और अगर चाला हम दा से इन्फॉर्मेशन पुकारी ची अगर आगा खपल लाइसेंस अगस्तल गाड़ी PEO सरा नो they can contact me ज़ागु द गाइड कोलेशम volunteer or at least ज़ागु द refer कोलेशम to those people who are actually well you know experienced in that area. So that is something, you know, my main intention is. Thank you sir. چې کوم کریئر خلک دي او بزنس انټرپرینور دي دا مونږه لکه دا یو ځای کو په یو فارم کې یا په یو ګروپ شکل کې چې هغې لارجر کمیونټي ته په ډفرنٹ ایریاز کې لکه مینټورشپ ګایډنس او مطلب کاونسلنګ سروسز او هیلپ پرووایډ کی یا سپورټ پرووایډ کی او ځکه چې د موږ خاص کر دی ینګ جنریشن ته ماشومان ته د دې شي مطلب ډیر زیات ضرورت او مطلب چې لکه په خپل ژبه کې لرننګ ډیر په اسانه کېږي په نسبت په یو بل ژبه کې لکه چې سره ډیر کلچرل او ایتیکل اټیچمنټ او موټیویشن لکه انسان کې لکه راځي چې دا د ما یو کمیونټي ده لکه چې څنګه چې نور خپل کمیونټي کې کوي نو هغه ژبې په وجه باندې مونږه دا یو سټپ واغستو چې دا یو ګروپ جوړ کړی شو او لکه مونږه تقریبا 200 نه زیات لکه ورچوال پروګرامونه کوي او هغه کې مونږه ډیفرنٹ ایکسپرټ راوستي دي لکه د هیلث سره ریلیټډ لیګل ایشو سره ریلیټډ سیټلمنٹ سره ریلیټډ او جنرال سپورټ مطلب ډے ټو ډے لایف مطلب چې کوم سپورټ دی نو دا نننې پروګرام هم چې کوم دی چې دا نن تقریبا 40-50 د کې ډیر هایلی کوالیفاید پروفیشنل په ډفرنٹ کیریئر کې په ډفرنٹ لکه ایمازون کې لیګل کې هیلث کې موږ سره ایون نیورو سرجن راغلی دی ډیولپمنټل پیډیاټریشن ډاکټر سهیل ایکسکیوز وکړو هغه هم را روان و داسې نور ډېر پروفیشنل و چې هغوی لکه راتله خو ډیو ټو د فیملی انګیجمنټ د وجې نه رانه کړی شو ګول هم دا و چې دا مونږ د یوت سره څنګه انټریکټ کړو او نن چې په دې سیشن کې څنګه د یوت مختلف کوېسچنز وکړه دي پروفیشنل نه زما په خیال چې دا دس واز ان امیزنګ آؤټکم اف دس پروګرام ښه ډینر او د ډینر سره سره مطلب دا یو نیټورکینګ ایونټ مو او مونږ لکه د ارګنایزیشن په بیهاف باندې د ټولې کمیونټي مشکور یو او د خپلو مشرانو عبدالرب صاحب غونډه کې مراد صاحب غونډه کې خلک دا د کمیونټي هغه ګلونه دي هغه ګلدستې دي چې لکه د دې په یو میپل کې ناسته خپل یو ښکلا ده او د میپل یو سټرنث دی دا نو مطلب میجر دغه هم دا و زموږ ګول هم دا و چې دا کمیونټي موږ په یو فارم کې را وکړو او د ډېر انټریکټیو سیشن و ټونایټ مطلب ډاکټر صاحب موږ فیډبیک کړو عبدالرب صاحب د ننني پروګرام باره کې تاسو څه کوئک فیډبیک ډېره مهرباني تاسو نن خو چې کوم دا سیشن وشو نو یو خو ارګنایزر چې کومونه هغې ته زه مبارکي ورکوم چې ډېر ښه طریقه باندې ارګنایز کړی و دویمه دا چې دې کې پروفیشنل زیات وو او هر پروفیشن والا هغوی په خپل پروفیشن باندې هغې خبره وکړه او بیا خلکو په هغه پروفیشن کې هغوی نه کوېسچن وکړه نو چونکې سوري په دې لیمیټډ دغه کې چې دا کوېسچن او انسر وشي نو ټولو خلکو هغه ډېر په دغه باندې واورېده او د هغې نه به ډېره فایده اوچته کړي ځکه چې داسې انټریکشن یو بل سره او په ښه طریقه باندې نو دا ډېره فایده ده د کمیونټي دپاره د پروفیشنل دپاره
د کوم یوت چې هغوی ډېر ښه کوېسچنز وکړو نو اوورال دا ډېر کامیاب پروګرام شو او زه دوی ته بیا کنګریچولیشن ورکوم چا چې دا ارګنایز کړی او دا پرپز چې و نو هغه وشو تھینک یو ویری مچ یو اولنۍ خبره زما نوم مراد علي خان دی او دلته میسیساګا کې اونټاریو کې وکیل یم او د کیسر پوسټ مې لیدلی و چې یاره زه دا شی بندوم او نور دا کارونه نه کوم نو اول خبره خو دا چې وی ویل مس یو ډونټ ډو دیټ او دا د دې خبرې ثبوت دی چې وی آل لو یو موږ تاسو سره مینه کوو او پکار دی چې ته دا کوم انټرویوګانې او دا څیزونه کې دا داسې وساتې ما په خیال ډېر زیات فالوورز دي یو څو هغه ګندې انډو نه به نه ډسارټ کېږي دا په هر ځای کې وي او هغوی نه به نه ډسارټ کېږي او خدای دې کامیاب کا او منان صاحب ډېره مهرباني تاسو موقع راکړه چې یاره نن راغونډ شو زما په خیال په دې کې زما چې کوم نومونه اورېدلي 3 کسانو پکې ډېر غټ ایفرټس دي د منان صاحب د امین خټک او عدنان جنید د دې ډېر ایفرټس دي نو ټولو ته ډېره مهرباني او ډېر تھینک یو او خدای دې وکړي چې دغسې محفلونه ټول آباد وي او که څوک خفا وي منان صاحب نه یا ما نه یا کیسر نه نو دغسې ګیدرینګز کې به کوشش کوو چې راغواړو او خفګانونه ختم کړو ډېره مننه ډېر تشکر وقار صاحب د ننني پروګرام په باره کې تاسو ته لږ فیډبیک کړو دا پروګرام څنګه و تاسو انجوای کو کنه او تاسو غواړئ چې داسې پروګرامونه دی وشي او که څه پی پی سی ته څه اپریسیشن ورکوئ نو کیمرې په سره ډېر مهرباني کیسر صاحب کیسر خانه I would like to thank Dr. Fazl Manan sahab, Amin Khatak sahab, yourself, نور چې کوم ملګري دي چې تاسو د دې پروګرام په ارګنایز کولو کې ډېر کردار ادا کو دا اپورچونټي داسې و د ټولو ملګرو دپاره چې د نیټورکینګ ډوډۍ خو یو وخته کې ډېره مزېدار ډوډۍ وه ډېره زیاته وه دا به ووایو ډېر ویرایټي وه پکې خو دا مین چې یو بل سره د خبرو اترو او دې کې د بعضې کسانو دپاره بزنس اپورچونټیز دي د ډېرو دپاره د لرنینګ اپورچونټیز دي دا یو ډېر ښه اقدام او داسې د دې نه په غټ سکیل باندې زیات په ریګولر بیسس باندې که کېږي نو زما په خیال دیر از ا لاټ اف ویلیو ان اټ او خلکو ته به ډیفینټلی فایده کېږي اسپیشلی دا زموږ دا ینګسټرز ینګ هلکان دي فرش ګریجویټس دي دوی ته هغه اپورچونټي هغه بریک ضرورت دی نو دې نیټورکینګ نه دوی ته هم فایده وي کوم چې اسټابلش پروفیشنلز دي دوی ته هم کلاینټس ملو شي نیو بزنس وته نو بزنس ډیولپمنټ لپاره هم ډېر امپورټنټ دی نو زه ډېر خوشحاله یم تھینک یو سو مچ تھینک یو خپل زموږ سره خپل انټروډکشن وکړئ او بیا د پروګرام باره کې څه وایئ تھینک یو زه ډېر مشکور یم د ډاکټر صاحب او د ټولو چې دلته دغه راغلي وو ایونټ له راغلي وو او په دې کې ټول د هغې رئیس سره مونږ ملاو شو چې کوم مونږ یې سره ملاو شو او مونږ وقار بھائی نه هم کافي دې باره کې امازون باره کې اورېدل او نور هم چې دی نو نور چې کوم روریان دي رئیس سره خبرې هم وشوې او کافي سم زده کړل په دې موږ ډېر مشکور یو ډېره مننه سهیل السلام علیکم د ننني ایونټ باره کې څه وایې خپل یو کمنټ پرې دی ماشاءالله ډېر ښکلی پروګرام وشو ډېر ښه سپیکرز راغلي خاص کر مراد خان په لیګل سایډ باندې خبرې وکړې بیا په امازون باندې چې کوم دی هم خبرې وشوې هغې ډیټیل سره ورکړه کورسونه د ینګسټرز دپاره لارې ورته وښولې چې تاسو به څنګه راکوئ او اوورال زبردست پروګرام او تا خپله د ټکټینګ او د ایرلاین دپاره راوکړه اینډ ته خو خپله هم ماشاءالله ویل نون او ښه رغی په کمیونټي کې داسې نورو ملګري هم ښه خبرې وکړې او مونږ منان صاحب او د امین خټک ډېره شکریا ادا کوو چې دی د ینګسټرز دپاره او زموږ په شانتې اولډ جنریشن دپاره ښه پروګرام وکړو نو عدنان خو چې کوم دی نو زه آی میټ هیم فار د فرست ټایم خو او نو میټ هیم نه ما خو صبر وکړه که نه ما خو لا خبره نه غتره کړې که او بیا ما خو به دا هم پکې وي چې ینګسټرز او د هغه لپاره نو دې ټولو شکریا
چې دا مونږ زاړه او نوي ټولې رايوځای کړو نو کېدای شي د دې زمونږ چې کوم ایکسپیرینسز دي هغې نه د ینګسټرز ته څه فایده وشي او مونږ د هغې نه څه لرنینګ وکړو. نو تھینک یو سو نایس اف یو منان صاحب فار برینګینګ اس ټوګیدر او لوکینګ فارورډ چې داسې نور پروګرامونه هم تاسو ارینج کړئ او پراپرټي چې اخلئ نو هغه ځای کې یو بل کس ناست دی ګوټ کې د هغه نه تاسو واخلئ او هغه وکړئ او راشئ مارګیج به ما نه وه. زما نوم مکرم شاه دی او یم د مردان نه د ګیدرنګ له راغلی وو د منان صاحب په انویټیشن باندې ډېر خوشحاله شو په دې باندې چې د هر وو او سپیشلی ینګسټر پکې چې کوم ګډون وکړو راغلل ډېر خوشحاله شو. زموږ ینګسټر هم یو ځای زموږ سره خپل ایکسپیرینس او شیرز کړل او د خوشحالۍ مقام دی چې زموږ پښتنو پروفیشنز کې داسې خلک شته دی او امید ساتي په فیوچر کې به منان صاحب هم دغه شان ګیدرینګ ارینج کوي او ارګنایزر شکریہ ادا کوو. ډېر ښه پروګرام هر څیز په هر لحاظ باندې ډېر په ښه طریقه باندې وشو. ډېره مهرباني. جی شور جی السلام علیکم جی. زما نوم مسعود الله دی. بیک ہوم نه زه 400 نه یم او دلته رهایش یې زموږ اوکویل کې. I've been here in Canada since 1999 او هغې نه مخکې زه په امریکا کې ما تعلیم کولو. خپل بیچلرز ماسټرز مې هغه ځای نه کړي وو. په پروفیشن زه وکیل یم. زما پریکټس ایریا چې ده نو زما د پرسنل انجري موږ پرسنل انجري پریکټس کوو ورته ریل اسټیټ کوو دغه هم ورسره کوو स्टेट प्लानिंग हो दस सारे को नो डी जबरदस्त प्रोग्राम हो मनान साहब थैंक्स टू हिम और नोट चकम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी वाला दी ये जबरदस्त प्रोग्राम हो. आई एम न्यू टू द ग्रुप देख शो द रिसेंटली मा इंट्रोड्यूस कलम देता ऑल दोस ontario के ट्रिप देना या वहां को चा इंट्रोड्यूस कम मोस्ट रिसेंटली चा करे बरगली को कोई जते पख्तनो डे गट दगा एसोसिएशन है. This was the first time like got together or again like their program show or their program arrange kara څنګه وشو تاسو وښو اکشن دی فیډبیک ډیر خپل کیسر سے د پښتون پروفیشنل کینیډا د کریډټ ورکوم چې ډیر خپل پروګرام یو او دا د پښتنو زما خل ډوبې یو داسې پروګرام چې په دې کې زیات تر خبرې چې کم دنه پروفیشنل وي او خاص کر د ینګ خلکو لپاره ډېر منټرشپ اپورچونټیز پکې او ډېر نتورکینګ لپاره ډېر زبردست پروګرام او زه کوم کول پکار نو ډېر ښه ویری ګډ زبردست پروګرام.